حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته په حجۃ الوداع کې هغه ته د زمزم د کوهي نگرانی حواله شوې وه دغه خاندان ته. عباس صاحب د نبي علیه السلام دپاره لږې اوبه جدا کړې، هغه اوبه ځان سره کېښودې. دا سیرت دی، ځکه درته وایم سیرت دې ته ویلی شي چې د چا په باره کې خبرې چې هغه په هر ګوټ باندې وشي. چې کله هغه اوبه ورته کېښودې، نبي علیه السلام خانه کعبې ته راغلو، حرم شریف ته، او طواف زیارت یې وکړو. او بیا مفتی صاحب به ناست وي، زه به خبرې کوم، ماله چل راځي. ښایي نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي یا رسول الله اوبه مسکئ تاسو وي د زمزم د کوی نه اوبه مسکئ. دې کې درته یو نوې ناشنا اجازه ورته نه وامه، خو داسې معلومات به انشاءالله تعالی درکم چې تاسو به خوشحاله هم شئ، او بیا چې کله هم هغه عمل کوئ د زمزم د څکو، نو ما ته به هم پکې دعا کوئ انشاءالله. ټیک نو چې نبی علیه السلام ته عرض وکړه یا رسول الله تاسو ما له کور کې اوبه ایښې دي، لا خلک نور راغلي چې ما اوبه جدا کړې. د دې د وجې ما وی د خلکو د خپو د خټو هغه اوبه به زمزم ته ورشي او هغه تاسو لپاره مناسب نه دي. محبوب ووی نه عباس تا چې کومې کور کې اوبه ایښې دي زه د هغې نه نه څکم، زه به هغه اوبه څکم چې دې په خپله د کوی نه راوباسم. محبوب بوکه کوزه کړه، اوبه یې راوباسلې د زمزم شریف. په دې کې علما وایي ډېر توجیحات دي او ډېرې وجې دي چې محبوب په خپله باندې بوکه راویسته، نو بیا یې په ولاړه باندې اوبه وڅکلې. دا نه د فقې مسله ده، نه د وجوب نه ده، نه د لزوم نه ده، نه د فرایضو نه ده، سنتو نه. خو ځکه دا چې د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک طریقه ده، خو محبوب ځکه په ولاړه باندې وایي اوبه وڅکلې، شاید چې لاندې خټې وي نو محبوب به د احرام به ککړېده، نو ځکه یې په ولاړه وڅکلې. یا یې په دې وجه باندې په ولاړه وڅکلې چې دا د زمزم اوبه دي. او درېیمه وجه به زموږ والد صاحب رحمت الله علیه دا ویله چې محبوب که په ناسته باندې اوبه څکلې وی نو چا به لیدلی نو محبوب خپل یو عمل د خلکو نه نه پټو. وایي سبحان الله، چې دا هم خلکو ته پته ولګي چې محبوب اوبه څنګه څکلي دي. محبوب اوبه راواړولې خولې به مبارکې باندې، بس هغه یې وڅکلې، څه لږې اوبه پاتې شوې. محبوب هغه خپلې د خولې څه لږې اوبه جوټه واچولې په هغه بوکه کې، بوکه ورته وایي تاسو، په هغه بوکه کې، او هغه بوکه بیا د زمزم شریف په هغه کوهي ته واپس واړوله. یو عالم ماته په دنیا کې څوک نشي ښولی چې هغه وایي چې دا زمزم کوهي ته یې هغه بوکه نه ده اړولې، ځکه روایت د بخاري د علما ناست دی. او نه څوک دا ویلی شي چې ګنې دې کې جوټه نه واچولې، او نه څوک دا ویلی شي چې دا یاسې ور توی کړي. زه هم بغیر د دې نه بله خبره نشي کېدی چې زمزم ته هر سعادت حاصل و، خو د محبوب جوټي هغه سعادت ورته نو حاصل. نو محبوب پکې خپلې جوټه اوبه واچولې، نو زمزم ته دا شرافت او سعادت حاصل شو چې د دواړو جهانو د سردار جوټه اوبه پکې ولاړې. او د اوبو خاصیت زه طالبانو ته هم دا دی چې د اوبو کې د نورې اوبه میلاو کړي، دا د دې نه بیا نوځي، دا د دې نه بیا څوک نشي جدا کولی. نو محبوب چې هغه اوبه واچولې، زمزم دا دارې وایي، دارې زمزم روزانه دارې وایي. ما ته یو پورمین د زمزم د کوهي وی په عام ورځو کې موږ د زمزم د کوهي نه 50,000 ټن اوبه وباسو. عام ورځو کې چې نه عمره وي او نه د حج ورځې وي، او صرف موږ مدینې ته لیږو، دلته پاتې کېږي سلو کوټې خلک په لکونو کې، موږ بیا هم 50,000 ټن اوبه د حج او د عمرې په موقع باندې یا د نن سبا چې کوم رش وي هر ټول کال په دې کې موږ بیا اندازه نشو لګولی. نو دا دارې وایي چینې راوځي. خو یاد ساتئ چې محبوب ورته په کومه ورځ د حجۃ الوداع د طواف زیارت په ورځ باندې جوټه اوبه اچولې دي. هغه جوټه اوبه په زمزم کې راغلي دي. او ستاسو خدمت کې مې هم دا خبره عرض کوله چې تر قیامته پورې څوک د زمزم اوبه څکي، دا داسې دی لکه د محبوب جوټه اوبه څکي. نو یو نیت دا کوئ چې دا زمزم څکم، بل نیت دا کوئ چې د محبوب د لاړو مبارکو جوټه اوبه څکم.